أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. مخکې دوه درې رکوع نه چې دی نو هغه قصه را روانه ده د حضرت عیسی علیه السلام او د بیبي مریم. نننی درس کې به هم انشاءالله العزیز رکوع نمبر 6 سورت ال عمران پارہ نمبر 3 او آیات نمبر 58 59 60 درې آیاتونه ویلې کېږي دام دغه متعلق دي. نو اوس دلته الله جل جلاله فرمایي چې د حضرت عیسی علیه السلام دا قصه نتلوه علیک دا مونږ ته تلاوت کو مونږه تا باندې وایو من الآیات و ذکر الحکیم چې دا آیاتونه دی او ذکر دی حکیم حکمت والا. بیا ان مثل عند الله کمثل آدم د شان نزول مطابق لیکلي څنګه چې مخکې شروع کې مونږ ویلي ولو چې وفد نجران رالو او په دغه وفد نجران کې چې نو هغه تقریبا 60 کسانو پاره کې د هغوی سیاسي خلک هم ول مذهبي رهنما چې نو هغه پکې هم ول نور کسان هم. نو مونږ هلته شروع ویلو په دغه وخت کې دوی چې حضور علیه السلام نه اصل سیاسي پناه چې نو هغه غوښتله، خو کله چې بیا د نبی علیه السلام مجلس ته راورسېدل نو دې سره دوی بیا چې نو هغه مذهبي خبرې هم لږ وکړې عیسی علیه السلام متعلق. د دې چې کوم دغه وخت د مذهب د نجران لوی فادری و ابو حارثه ابن القمه. نو ابو حارثه ابن القمه چې نو دغه فادری وسره ولو نو دوی د حضرت عیسی علیه السلام متعلق بیا تپوس وکړو. حضور علیه السلام ورته فرمایل چې عیسی علیه السلام دا نه ثالث الثلاثه دی، نه عبد الله دی او نه اله دی. نو په دې باندې دوی له کار ورالو دوی وی چې هغه ابن الله نه دی، د الله زوی نه دی الیاذ بالله. نو موږ ته تاسو بیا د حضور علیه السلام ته فرمایل تاسو موږ ته بیا د عیسی علیه السلام پلار وخی. الله جل جلاله دا آیاتونه را د آیات راولېږلو ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم د حضرت عیسی علیه السلام مثال دا د الله په نسبت باندې داسې دی لکه په شان د مثال د آدم علیه السلام. آدم علیه السلام الله جل جلاله بغیر د پلار بغیر د مور نه پیدا کړو. نو تاسو خو آدم علیه السلام ته نه ابن الله او نه ورته اله وي. نو چې څنګه آدم علیه السلام نه الله دی او نه د الله زوی دی، نو عیسی علیه السلام بلا اب که پیدا شولو نو عیسی علیه السلام څنګه چې نو هغه د الله زوی شولو. بیا دا شان تفسیر کې لیکلی دی هغوی چې مثل عیسی عند الله کمثل آدم. نو دې کې یوه تشبیه دا ده چې آدم علیه السلام الله جل جلاله په لفظ کن سره پیدا کړو، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نو الله جل جلاله هغه د خټې نه چې نو هغه جوړ کو بیا ورته کن بشرن تو جنه نو انسان شه. نو په لفظ کن سره الله رب العزت هغه بنی آدم کو، الله رب العزت چې نو هغه ول روح جسد دا ټول هر څه چې نو هغه جوړ شول. نو دغه شان دی حضرت عیسی علیه السلام دا هم الله جل جلاله الله پاک د بیبي مریم په خېټه کې په لفظ کن سره چې دی نو هغه پیدا کړی. ان مثل عند الله ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. دویمه تشمیه چې دی نو هغه ذکر کړی ده الله وایي چې بېشکه مثال د عیسی علیه السلام د الله په نسبت باندې په شان د مثال د آدم علیه السلام دی. څنګه چې عیسی علیه السلام آدم علیه السلام الله جل جلاله سړی پیدا کړو او داغه د ګسې پختې نه سورت نساء وړمبنۍ آیت دی وخلق منها زوجه دا غینه چې نو د آدم علیه السلام د ګسې پختې نه الله جل جلاله چې نو بیبي حوا چې نو هغه زنانه ښځه پیدا کړله. نو دغه شانتي که بیبي مریم چې نو هغه ښځه ده
او الله رب العزت دا غینه چې نو عیسی علیه السلام سړی چې نو هغه پیدا کړو نو دا کومه د غټه خبره ده آلتی الله خرق عادت چې نو هغه د انسړی نه چې نو هغه خزې داغه د پختې نه پیدا کړه دلته کې د خزې نه چې نو هغه سړی پیدا شو بلا ابا آلتی بلا زوجه چې نو هغه خزه شي و دلته بلا اب چې نو هغه کسړی او شلو نو دا کوم غټه خبره ده الله وی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم د دې مثال په شان چې نو هغه د مثال د آدم علی السلام دی دریم تشمیه چې نو هغه دا ذکر کړي نه وای ګوره الته الله جل جلاله آدم علیه السلام چې نو هغه پیدا کړلو زمکه باندې پیدا شولو بیا د زمکه نه الله رب العزت چې نو اسمانونو ته جنت ته بوتللو بیا د جنت نه اورستو الله رب العزت دوباره دنیا ته راولېګلو او په دنیا کې بیا آباد ولو بیا بچي وشول بیا د اخر نه اورستو په مرګ رالو وفات شولو بیا به د دې ځمکې نه چې نو هغه به قرب قیامت په ورځ باندې به الله پاک چې نو هغه به پاسي نو دغه شانت عیسی علیه السلام الله جل جلاله دنیا کې پیدا کړلو بیا د دنیا نه اورست الله پاک اسمانونو ته اوچت کړلو قرب قیامت سره به الله پاک بیا دنیا ته چې نو هغه به راولېږي دنیا کې او بیا آدم یعنی عیسی علیه السلام واده وکي بیا به ول مرګ راشي وفات بشي بیا به د وفات نه اورست چې کله ورځ د قیامت شي څنګه نور خلق پاسي د قشانتی به عیسی علیه السلام هم پاسي نو الله وی د نو اسمانونو تتلل یا د اسمانونو نو واپس بیا راتلل دنیا کې چې نو آبادیدل دا خو سدس ناشنا خبره نه ده ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم دغه شانت چې نو هغه د ترتیب د آدم علیه السلام سره شو نو تاسو خو آدم علیه السلام ته ابن الله ونوي ثالث ثلاثه ورته ونوي الہ ورته ونوي نو عیسی علیه السلام ته څنګه تاسو وای خلقه من تراب پیدا کړه واغله الله پاک نو د خاورینه ثم قال له كن فيكون به ورته وی چې شنو هغه شولو الحق من ربك فلا تكن من الممترين الله وی دا نو دا امر حق دی ستاسو د رب د طرفنا فلا تكن پس مکه غتو من الممترين د شک کونکو نه نو د الله پیغمبر هغه خو د یقین په کمال درجه باندې نو هغه فایز وي الله پیغمبر دا د یقین په کمال درجه باندې چې نو هغه فایز وي الله رب العزت امت وای اے امت تاسو چې نو هغه د دې په خبرو کې را نشي تاسو چې نو هغه په شک کې نو هغه پریو نه ځي ځکه دا د الله رب العزت فیصله نه الله رب العزت دا خبره اورولې ده چې عیسی علیه السلام دا د الله بنده دی عیسی علیه السلام په خپل چې نو هغه کله سورته مریم کې براشي بیبي مریم چې نو هغه ځان سره کله پغې کې راوړلو خلک وی چې نو دا د څه کړي دا د چلو وکړلو دا ورته اشاره وکړه عیسی علیه السلام انی عبد الله زه د الله بنده يم اتانی الکتاب الله مال چې نو هغه کتاب را کړی وجعلنی رسول او زه الله پاک چې نو بر اسرائیل ته پیغمبر او رسول جوړ کړی نو الله وی دا د قران فیصله ده الحق من ربک دا بالکل حق او سچنی علوم القرآن کې مفتی چې نو هغه تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه لیکلی دی وای چې د علم د حصول درې چې نو هغه ذرایع دي یو ذریعہ چې نو هغه حواس دي دویمه ذریعہ چې نو هغه عقل نه دریمه ذریعہ چې نو هغه وحی ده یو ذریعہ چې نو هغه د علم د حصول درې ذریعہ دي یو حواس ویل کېږي چې نو هغه سترګو ته دغه شانتي لاسونو ته لمسته دې ته چې نو هغه پنځه دي نو دغه حواس خمسه دې باندې چې نو هغه انسان ته د یو شی علم حاصلېږي لکه مثلا اوس چې نو هغه تا وکتلو دې کتاب ته چې نو هغه یا د انسان ته تا وکتلو اوس دا بنی آدم تا ولیدو نو تا وی چې دا بنی آدم دا عقل ته حواسونه سترګو ته وی چې دا ګور راستا مخ د کم بنی آدم ناس ته دا تک سپین دی اوس دای ته وی خو اوس نور چې نو هغه ته په د باندې کلاس وهي کته دې بنې کته دې سکه کته د تجنو بار ګوري تا ته حواس ته دینه ما سیوا بل خبر چې نو هغه نشي کولای بیا عقل چې نو هغه تو راواله نو حواس کار پرې خو دو عقل نو ست پوس کې چې دا بنی آدم څنګه شوی دی د څنګه د دنیا ته راغلی نو دې بتا دا وای چې د پسې شاته چې نو هغه 2 کسانو مهنت یو ته لیکيږي مور بل ته لیکيږي پلار
دی چې په وجود کې راغلی دی نو د پس شاته دغه دوه کسان نو د مور او پلار ته نو د هغوی په ذریعه باندې الله پاک پیدا کړی دنیا ته راغلی اوس دی د څه دپاره راغلی دی اوس عقل چې دی نو هغه ته بارها په دې باندې په عقل سوچ کوه عقل تا ته چې نو هغه دا خبره نشي کولی چې دی د څه لپاره راغلی بارها چې دی نو هغه ته ورته وایه عقل تا ته دا خبره نشي کولی چې دی ولې چې نو هغه راغلی نو اوس به درېیم شی چې نو هغه وحی ده د حصول د علم د پاره درېیم وحی ده وحی ته چې نو هغه ته دوی نو وحی بیا ووایي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مقصود د انسان ذکر کړو چې دا انسان د چې نو الله پاک پیدا کړی د خپل عبادت د پاره نو گویا وحی دا د علم د ټولو نه قوي ذریعہ ده نو الله وی دا ماته ته وحی کړی دا ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم عیسی علی السلام مونږ چې نو هغه په لفظ کن سره پیدا کړی دی دغه شانتی آدم علیه السلام مونږ چې نو هغه په لفظ کن سره پیدا کړو دا بالکل حق او سچ دی دا دواړه د الله بندیان دي د دواړه چې نو هغه پیغمبران دي دا نه ابن الله دی نه چې نو هغه دوی تسشوی دی نه ابن الله دی نه اله دی او نه ثالث ثلاثه څنګه چې د الله نور بنی ادمان دي سیدا دی د دې امتیازي شکل صرف دغه نه امتیازي صورت دار چې دوی له الله پاک نبوت ورکړي دي دوی الله پاک چې نو د پیغمبري په اعلی درجه سره چې نو هغه فایز کړي دي نو ځکه الله وی الحق من ربک دا چې امر حق د استاد رب د طرفه فلا تکن من الممترین پس مکه غته د شک کوونکو نه الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي ذالک دا نتلوه مونږه تلاوت کو علیک پتا باندې من الآیات د آیاتونو نه و ذکر الحکیم او ذکر د حکیم حکمت والا ان مثل عیسی بشک مثال د عیسی علی السلام عند الله د الله پنځ کمثل آدم پشان د مثال د آدم علی السلام دی خلقه پیدا کړي واغه من تراب لخاورنا ثم قال بیا ویل له اغه کن شاف یکون پس اغه شو الحق دا حق دی یعنی دا امر دا کار حق دی من ربک استاد رب د طرفنا فلا تکن پس تمکه من الممترین لشکون کنا ذالک نتلوه دا چې مونږ تلاوت کو علیک پتا باندې من الآیات د آیاتونو نه و ذکر الحکیم او ذکر د حکمت والا ان مثل عیسی بشک مثال د عیسی علی السلام عند الله د الله په نسبت باندې کمثل آدم پشان د مثال د آدم علی السلام دی خلقه پیدا کړ واغلر من تراب لخارنا ثم قال له بیا ویلا غتكون شاپ یکون پساغ شو الحق من ربک دا امر حق نستا در رب د طرفنا فلا تکونن پس تمکه من الممترین د شک کونکو نه